رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ادعاء المخ العبادة علیہ الصلاة والسلام فرمائی دعا د عبادت اصل او مغز ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعاء هو العبادة علیہ الصلاة والسلام فرمائی دعا په خپل عبادت ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الى البر. علیہ الصلاة والسلام فرمائی نہ گرزوی قضا مگر دعائے گرزوی او عمر د سړی نیکی زیاتوی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يسأل احدكم ربه حاجته كلها يسأل شسعا عليه اذا انقطع. علیہ الصلاة والسلام فرمائی غشتنه کوي د خپل حاجتو د خپل رب څخه حتی د چوټي د تسمې سکلا د چوټي هغه رسی هغه تسمه هغه غواړي د الله سي غواړي چې دا کله وش کیږي نو تاسو د الله سي غواړي. یعنی د حدیث مطلب دا ده ستاسو هر شی د الله سي غواړي او دعا کوي. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. علیہ الصلاة والسلام فرمائی تاسی سستی مکوی پا دعا کی ځکه د دعا سره څوک نه د هلاک سوی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الدعاء صلاح المؤمن دعا سی د هغه د مؤمن صلاح د اصلاح ده و عماد دین او د دین ستنه ده و نور السماوات والارض او د مځکې او د اسمان نورانیت ته دا دعا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلم ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی تاسو هغه وخت دعا کوئ چې د قبول یقین مو وي ځکه الله د هغه چا دعا نه قبلوي چې د دعا په وخت کې زړه غافل وي. ما او تا خو دعا کوو سوچ په دکان کې وي سوچ په مټر کې وي سوچ په پیسو کې وي ما او تا دعا کوو او زموږ اراده او سوچ په بل خوا وي نو کله دعا کوي دعا کې بستا دا یقین وي ستا به دا سوچ چې الله زما دعا قبلوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو هغه وخت دعا کوئ چې د قبول یقین مو وي ځکه الله د هغه چا دعا نه قبلوي د دعا په وخت کې چې زړه غافل وي بیا د دعا کوي په دې وخت کې د دعا نه قبليږي.